بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو قربا وکاسیا تاسو په درانه خدمت کې حاضر د پروګرام کنیکټ اف پیک سره. په دې پروګرام کې مونږ تاسو لپاره تازه ترین خبرونه هم وروړو او تجزیه هم وروړو. په دې پروګرام کې مونږ سره په سټوډیو کې اوس موجوده وخت کې سینر صحافي او د سما ټي وي بیورو چیف په پیښور کې طارق افاق صاحب ناست دي. هغې نظر به مونږ خپل طارق صاحب تاسو په خیر راغلي پروګرام کې. ګرانو کتونکو، په دې پروګرام کې مونږ د افغانستان نه به هم په دې کې مونږ چې کوم مسایل دي دغلته کې کوم ایشوز دي یا پولیټیکل او سیکیورټي ډیولپمنټس د په باندې به خبرې اترې کوو. مونږ به استنبول نه هم استنبول نه به علي مصطفی هغې سره به خبرې اترې کوو. دغه شان په د خیبر نیوز بیورو چیف په افغانستان کې رفیق شیرزاد د هغې نه به هم مونږ تازه رپورټونه اخلو. او دې سره سره شاهد خان څوک چې د افغان امورو باندې ژور نظر لري صحافي دی، نو د هغې نظر به هم اخلو په چې کوم ډیولپمنټس روان دي په خطه کې سره روان دي. د افغانستان حکومت په کچه باندې سره روان دي، حکومت کې په کابینه کې چې کومه توسیع شوې ده، نو هغې نه وروستو آیا مشکلات حل شو که نه، اقتصادي مسلې حل شولې که نه، په دغه ټولو موضوعاتو باندې موږ خبرې اترې کوو. طارق صاحب، د پروګرام آغاز موږ ستاسو نه کوو، بسم الله به کوو. د افغانستان په تېرو ورځو کې کابینه کې نور توسیع هم وشوه، تقریبا 2 شپېتو پورې د هغوی چې کوم کابینټ ممبرز هغه ورسېدل. اوس تاسو څه وایئ چې یا څه وینئ چې دې دومره لویې کابینې سره به د افغانستان مسلو حل روزي؟ وکاس ډېره مننه پهله خو پروګرام کې شرکت دعوت دپاره. صورتحال څومره چې د افغانستان روز تېرېږي نو دومره هغه نور پیچیده کېږي لګیا دی، او د هغې باوجود چې په دې لږ غونډې ټایم کې دوی 2 ځل کابینه جوړه کړه، بیا د هغې نه پس پای کې توسیع وکړله، ایکسټنشن پکې راغله. خو بنیادي چې کوم یو مسله ده یا چې کوم ځای کې هغه مین ایشو دی، هغه دا دی چې طالبان یا خو ځان نه پوهول غواړي یا هغه په دې نقطه باندې پوهېږي نه، بشمول د پاکستان هغه تمام فریقین یا هغه تمام سټیک هولډرز چې د هغې مفادات افغانستان سره وابسته په هغې کې رشیا شوله، په هغې کې ایران شولو، پای کې چاینا شولو، پاکستان شولو، قطر شو. جی دا ټول هغې ته وایي چې تاسو یو انکلوسیو ګورنمنټ جوړ کړئ. اوس انکلوسیو نه مراد هغه حکومت چې پای کې د طالبانو نه علاوه نور سیاسي قوتونه چې کوم دي دا هم پکې شامل وي. ټیک شو، دغه هغه بنیادي نقطه ده چې په دې باندې طالبان یا نه پوهېږي او یا به ځان پوهول نه غواړي. هغه دې له رنګ دا ورکړي چې هغه کسان چې هغه د دې همخیال کسان دي، ټیک شو جی، او د هغې تعلق چې کوم دی هغه شمال سره دی، جمهور سره دی، ټیک شو جی، او هغه سنټرل چې کوم دی افغانستان سره دی دا تعلق دی، هغه کسان دي راغونډ کړل او دوی ورته دوی چې دا انکلوسیو ګورنمنټ دی. ټیک ده، نو دا انکلوسیو ګورنمنټ خو نه دی که نه. ګوره انکلوسیو ګورنمنټ خو به هغې چې په هغې کې ته ستا چې څومره سیاسي مخالفین دي او دا افغانستان به هله مخې ته ځیم. ادروایز چې کوم دی تاسو وګورئ تر اوسه پورې چې کوم دی طالبان کله نه چې د هغې حکومت راغلی دی په اقتدار کې، هغه ورځ نه واله تر نن ورځه پورې هغه کسان چې د هغې همدردیان یې افغانستان سره دي، طالبان حکومت سره دي، هغه یې هغه نشي تسلیمولی لګیا دي. بل دا دی چې د هغې په مشکلاتو کې روزانه اضافه کېږي لګیا دی. بارډر یې بند دي، دا بارډر یې که کولو شو تاسو به وګورئ چې کوم یو انفلکس پاکستان ته راځي د افغانستان نه، او کم خلک چې د افغانستان د امارت اسلامي د حکومت نه تښتي هغه په زرګونو تعداد کې په لکونو تعداد کې وي. بل تاسو دې وخت کې دا وګورئ چې د حکومت د راتلو نه پس هم چې کوم دی په افغانستان کې د چې کوم یو نظام دی د حکومت چلولو لپاره هغه په ځای باندې جامد ولاړ دی، هغه نه چلي لګیا دی. ستاسو سټیټ بینک چې کوم دی د افغانستان سټیټ بینک یادوم او مرکزي بانک دی، مرکزي بینک چې کوم دی هغه اوسه پورې ولاړ دی. خلک هلته نه ریزاین کړل او هغې نوکریانو نه راځي، تنخواګانې هلته د شته دی نه چې خلکو له ورکړل. ټیک شو جي، ستا 2 اربه ډالر چې کوم دی هغه امریکایي نیولي دي، تا ته نه پرېږدي. اوس سمپل مسله دا ده چې افغانستان تاسو هم کافي تلي دوام پکې تک افغانستان کې امپورټ زیات دی که ایکسپورټ زیات دی؟ افغانستان امپورټ زیات دی که نه؟ نو چې کله تاسو د بار دنیا نه څیزونه امپورټ کوئ نو تاسو په څه شي کې پیسې ورکوئ؟ ډالر کې ورکوئ. تاسو سره ډالر شته، ډالر شته نه، هغه کرنسي د افغانستان چې کوم په 87 افغانۍ وه د ډالر مقابله کې، هغه اوس لاړه 90 ته، ٹھیک شو، او په دې کې به ورو ازافه کېږي نور، او کرنسۍ کې لږ اتار چړو راغلی، ٹھیک جي، او په دې کې به نور هم کېږي، په دې کې به نور په دې کېږي چې تا کومې پیسې تا سره غالبا 900 هغه د میلیون ډالر چې کوم تا سره پراته وي تا سیز کړي دي او په خپل ځای پراته دي که نه، خو چې کله دا په ګردش کې راغلی نو دا به تا نه ځي. صحیح، چې دا تا نه ځي نو تا باندې به
اقتصادي مسله تاسو خدي سره بل چې کوم د دنیا لخوا یا د نړیوال رولې لخوا د افغانستان د طالبانو د حکومت د تسلیمولو خبره ده د دې کې کم داسې غټ غټ شرایط تاسو په خیال باندې چې هغې د تسلیمۍ لپاره ایښودي دغه نړیوالو ملکونو او آیا دغه شرایط دومره ګران دي چې طالبان یې نشي منلی؟ ګوره ته وقاص صاحب دې کې بنیادي خبره یو خو ما ډسکس کړه چې د ټولو چې کوم هغه نړیوال دي او د هغې نه علاوه انټرنیشنل کمیونټي چې کوم د هغې بنیادي مطالبه خو دا ده چې انکلوسیو ګورمنټ انکلوسیو ټول شموله یو خو دغه پوینټ چې د دې نه علاوه چې کوم دی تاسو په دې کابینټ کې خواتین هم شامل کړي ټیک ښځې هم راولي او بیا د ښځو حقوق چې کوم دی دا انشور کوي صحیح ټیک شو چې د ښځو حقوق انشور کوي بنیادي انساني حقوق چې کوم دی د دې ضمانت ورکوي هغې ته هغې تیار نه دي هغې ته هغې ولې نه تیار د هغې په ذهن کې چې د شریعت کومه خاکه ده او خدای شته چې زه خو ډېر زیات مایوسه په داسې شوم چې کومه خاکه د دوی په ذهن کې په نوي دهۍ په وخت کې چې کوم شپږ نوي نه پس چې کوم اسلام چې دی امپلیمنټ کول هلته ټیک ده هغه اسلام دی اوس هم امپلیمنټ کوي لګیا لکه د دې دومره لوی جدوجهد باوجود هغې په دې خبره باندې اوسه پورې نه دي پوه چې را لږ غونتې امارت سره چې کوم دی ګوره اسلام په بنیادي طور باندې د حکمت دین دی که نه نو موږ به چې کوم دی حکمت نه کار اخلو موږ به حکمت سره ځو دنیا سره به ځو چې هغې دنیا سره نه ځي هغې خو هم دا وایي چې را بس موږ دلته شریعت راولو او هغه شریعت به راولو چې کومه د هغې تشریح دې خپله کوي او دغه شریعت په رڼا کې دنیا موږ سره چلي او که نه چلي که موږ آخرت کې چې کوم دی الله تعالی ته سرخروش شو بس موږ به لویه کامیابي دغه ده وګوره چې ملکونه خو داسې نه چلي که نه ټیک ملکونو کې خو ته دی چې تا سره ته چې دنیا سره چلې نو ته بیا دنیا سره خبرې کوې او چې ته کله دنیا سره خبرې کوې نو ته بیا څه خبرې د هغې اورې څه به خپله منې نو د هغې د اورېدو خپلو منلو لپاره لکه دا خو موږ ته ډېره ښه پته وه که نه موږ به دا ویلې چې یاره په دې جنګ کې چې کوم دی پاکستان شولو چاینا شولو رشیا شو دا په یو سایډ باندې دي او موږ به دا ویلې چې امریکا او انډیا چې کوم دی دا په بل سایډ بل طرف ته ټیک شو جي اوس خو هغه ملکونه چې کوم د طالبانو همدرد وو که نه هغې هم دا هغه مشکلاتو په وجه باندې هغې هم په تذبذب کې دي دویمه خبره چې کوم دی ټولو کې لوی مشکل چې کوم تاسو ویلې چې یاره ولې نه تسلی ریکګنیشن کې څه رکاوټ دی ریکګنیشن کې لوی رکاوټ دا دی چې ټولو پهله خو دی طالبان کې عادت ټولو ملکونو ته دا ویلي که موږ پر سر اقتدار راغو نو زموږ ملک چې کوم دی افغانستان د دې ځمکه به د نورو خلاف نه استعمالېږي دهشتګردۍ لپاره ټیک شو جي دا یقینداني دي بشمول د پاکستان ټولو سره کړې ده ټیک اوس هغه ملکونه ګوري چې یاره افغانستان کې د طالبان قیادت د طالبان د اقتدار د راتلو نه پس هم چې کوم دی د امن صورتحال هلته خراب دی هلته هره دویمه درېیمه ورځ باندې دماکه کېږي ټیک شو جي او دماکې څوک هغه داعش کوي کم کار چې به دې نه مخکې د اشرف غني په حکومت کې کېدلو هغه پریکټس اوس هم روان دی صحیح خو صرف دومره شو چې پهله به د اشرف غني خلاف کېدو اوس د طالبانو خلاف کېږي اوس په دغه صورتحال کې چې کوم دی چې افغان طالبان هغه په خپل ملک کې چې کوم دی ترخهګر شو دهشتګرد شو داعش شو ایکس وائی زیډ چې څوک دي هغه نشي پریوینټ کولی ټیک دی که نه هغه نشي ودرولی چې هغه دغه رنګ اکټیویټیز نه هیڅ پکې نه اخلي نو هغه به څنګه چې کوم دی هغې باندې به روس څنګه هغه کوي اعتماد کوي په هغې باندې به چاینا څنګه اعتماد کوي په هغې باندې افغانستان څنګه اعتماد کوي چې موږ د ووایو چې روز به د افغانستان ځمکه زموږ خلاف نه استعمالېږي یا به رشیا وایي چې زموږ رشیا خو ډېر څرګنده کړه که نه ډېر کولو الفاظو کې هغه ویلي چې موږ ته خطره ده چې سنټرل ایشیا کې به چې کوم دی ملیټنسي زیاتېږي یو ځل بیا به ګډوډي راځي ټیک ده دې سره تاسو د تسلیمي حوالې سره چې کوم شرایط تاسو بیان کړل دا تاسو بالکل ویل خو تاسو داعش خبره هم وکړله اسکیپ یا داعش خراسان زبیډا مجاهد صاحب هغه په تېر ورځو کې دا ویډیو چې کوي هیڅ قسمه خطره نه ده دا ډېره وړه مسله ده د داعش ته دا موږ ډېر حل کړو خو که موږ وګورو نو په تېرو لږ ورځو کې ډېر زیات حملې وشولې او نن هم په کندوز کې یو چاودنه شوې ده هلته چې کوم اهل تشیع دي د هغې په جومات کې نو داسې قسمه د حملو لړۍ چې کوم ده نو هغه روانه ده نو ستاسو په خیال باندې د داعش په راتلونکي کې د طالبانو لپاره یا د افغانستان لپاره خطر جوړېدی شي؟ ګوره وقاص صاحب دې کې یو ډېره سمپل خبره ده کوم چې زما خپل دلیل دی هغه دا چې داعش کې دا کیپیسټي شته یا نشته دی خو د داعش شاته چې کوم قوتونه ولاړ دی کې دا کیپیسټي شته صحیح ده ټیک شو جي ګینې دا پاسبل ده چې په 14 تاریخ باندې چې کنه د پولیس چرخي جیل باندې طالبان ورځي هلته نه چې کنه ابو عمر خراساني روباسي هغه وجني ټیک شو جي او بیا په 26 باندې چې کنه په شپږشتم اګست باندې بیا د کابل ایرپورټ باندې تاسو کتل چې کوم قسم دماکي کیږي آیا یو تنظیم دپاره دا پاسبل ده چې د هغې یو سربراہ لاړ شي او هغه دې په 12 ورځو کې دننه دومره لوی کاروایي وکړي لکه انساني عقل دا نه مني چې انساني عقل دا نه مني نو دې مطلب دی چې شاته قوتونه دي څوک دا قوتونه څوک دي دا موږ ته پته نشته دی ښکاره دي ښکاره نه دي
نو تر څو پورې چې هغه قوتونه دلته وي، بل دا دی چې امریکا لاړه خو د امریکا مفادات خو نه دي تللي کنه. مونږ د سیمې نه چې کنه انډیا ویسته د انډیا مفادات خو نه دي تللي. اوس به انډیا به څه کوي؟ انډیا خو به چې کوم دی ګوره جي کوم کارونه چې دوی پهله په افغانستان کې بناستو زموږ پاکستان خلاف یې کوم کارونه کول، ټیک، خو اوس به چې کنه د بارډر نه دی خو هم کوي، د بارډر نه خو هم کوي. اوس هغوی دا وګڼي که نه چې که مونږ ډېر هم چې کنه وضاحتونه وکړو چې یاره طالبان مونږ نه دي راوستي، نظام خو په مونږ دی که نه. تاسو وکتلو چې د هغې ټول هغه نزله لګیا دی په مونږ باندې، اوس غورځېږي. ټیک ده، خو پاکستان باندې الزام ولګېد. پاکستان ټوله دنیا دا وایي چې پاکستان د طالبانو ملګرتیا وکړه. د افغانستان دننه چې کوم د طالبانو مخالفین دي هغې هم دا الزام لګي پاکستان باندې، هغې هم پرې پاکستان نه خفه دي. بل طرف ته طالبانو ته پاکستان ورته دا وایي چې تاسو ټول شموله حکومت راولئ، تاسو دنیا سره لاړ شئ، هغې هم خبره نه مني. نو په دې ټول حالاتو کې خو پاکستان پکې خراب شو. ګوره چې زه خو همدغه خبره کوم که نه چې دې کې خو پاکستان چې کوم دی هغه زیات یو امبیرسینګ پوزیشن ته په دې لاړلو چې د دنیا خو لکه یو عمومي تاثر خو دا وکنه چې موږ طالبانو ته څه وایو هغه به کېږي. بالکل. اوس طالبان چې کله په اقتدار کې راغله زموږ مني نه مني، که هغوی زموږ منله نو تورخم په بارډر باندې زموږ د چې کوم د جنډه وه د هغې به دومره توهین کېدی، توهین به نه کېدی. بېشکه هغه چا کړی دی؟ هغه طالب کړی دی. که هغه موږ دا وایو چې هغه کرزی کړی دی یا هغه چې کوم زموږ چې کوم سیاسي مخالفین دي هلته هغې کړی دی، نو بیا خو چې کوم دی جواز کېدی شو. ټیک ده. هغه که اوس د دې نه تاسو خپله چې کوم دی یو نتیجه اخیست کړي چې یاره دا حالات مخکې ځي نو زموږ او د طالبانو ترمنځ به چې کوم دی د اختلافاتو دا لهر چې کوم دی دې کې به نور څومره اضافه کېدی شي. ټیک شو. اوس چې کوم دی طالبانو یو بل ډېر لوی هغه دی، هغه لکه هغه مایند سیټ نه تر اوسه پورې نه دی هلته زه هم چې خمار نه دي وتي. صحیح. هغه خمار نه تر اوسه پورې دوی ونه وتل چې یاره موږ په افغانستان کې روس له هم شکست ورکړو، امریکې له هم شکست ورکړو. ټیک شو. حاجي هغه خو ټیک شوله، تاسو امریکې له شکست ورکړلو، ډېر لوی کارنامه وه، د وشوله ډېر لوی فتح وه، خدای درله درکړله. خو د هغې فتح نه پس چې کوم دی که نه بیا ګوره فتح مکه هم چې کوم دی ډېر لوی فتح وه، د حکمت وخت راغلی. خو د فتح مکه نه پس چې کوم دی بیا که اسلامي ریاست خدوخال یا د هغې بنیادونه مضبوط شوي دي، هغه بیا وروسته د خلفای راشدین په دور کې شوي دي که نه. نو اوس خو به تاسو چې کوم دی تدبر نه، د حکمت نه، د بصیرت نه به کار اخلي، نو هله به چې کوم دی افغانستان چې کوم دی یو محکم او ګورننس به کوئ. تاسو ګورننس به کوئ. افغانستان کې خلک لګیا دي غریبانان، پاکستان کې هم بېروزګاري ده، غربت دی پاکستان کې. خود افغانستان مونږ چونکې خبره د افغانستان کوو، په افغانستان دوام خبره وکړو چې هلته کې ډېر زیات خلکو ته مشکلات دي، تکالیف دي. په کار خو دا ده چې افغانستان حکومت راشي، د ټولو نه لومړنی اولویت چې کوم هغې ته مونږ وایو هغه ترجیح هغه دې ته ورکړي چې خلکو ته ډوډۍ ورکړي، خلکو ته روزګارونه ورکړي، خلکو چې کوم دغه سکول ورته جوړ کړي، خلکو ته هسپتال جوړ کړي. دوی په نورو څیزونو کې ونښتل. ګوره وقاص صاحب دې کې چې کوم دی که تا خیال کړی وي نو په افغانستان کې څیزونه چې کوم دي هغه ګران شوي دي، د هغې په قیمتونو کې لګیا دی ډېر زیات اضافه کېږي. بل دا دی چې هلته افغانۍ قدر کمیږي. بل افغاني کرنسي چې کوم دی که تاسو خیال کړی ګوره افغان کرنسي خو یو شته، د هغې خپله کرنسي شته، خو دا به ډېرو کمو خلکو ته پته چې د دې کرنسۍ پرنټنګ چې کوم دی په افغانستان کې نه کېږي. ټیک شو. دا خو هغه کمپنیانو دوی ورکړي دي کوم چې پرنټنګ کولی شي. اوس چې شو کوي د هغې انټرنیشنل ریکګنیشن نشته دی، هغه کمپنیانو چې کوم دی پرنټنګ رکو کړی دی. بالکل. چې پرنټنګ یې رکو کړی نو دا خو ستا د افغانستان د افغان د کرنسۍ خپل یو بحران را روان دی. او بل چې په دغه صورتحال کې به چې کوم دی تاسو بیا چې کوم دی لکه تا سره خپله کرنسي هم نه وي، تا سره چې کوم دی ډالر هم نشته دی، نو صرف اسلامي نظام راوستو باندې چې کوم دی ته چا خېټه خو نه شي کولی که نه. او د هغه اسلامي ګوره اسلامي نظام چې کوم دی یو لږ دا دی که نه، اسلامي نظام خو مونږ هم د یې خواهشمند یو. مونږ وایو چې اسلامي مونږ هم په پاکستان کې هم اسلامي نظام غواړو، په ټول دنیا کې په ټول د افغانستان د دنیا په نورو ملکونو کې هم اسلامي نظام دی. تاسو مطلب دا تاسو وایئ چې دوی د خپله تشریح چې کومه کړې ده. نه زه دا نه یم، زه دا وایم چې اسلام کې چې کوم دی که نه ګوره اسلام کې چې کوم حکومت دی که نه اسلامي حکومت چې موږ څه وایي هغه خو که ته وګورې نو هغه خو یو ویلفیر سټیټ دی که نه، یو فلاحي ریاست دی. بالکل. نو فلاحي ریاست کې خو چې کوم دی ریاست د مور په شان دي، څنګه چې مور د خپل بچو هر ضرورت پوره کوي نو داسې به ریاست هر ضرورت پوره کوي. او دا پوره شوي هم دي، د دې مثالونه زموږ په هغه کې شته هم ده. حضرت عمر رضی الله عنه چې په خپل اوږې مبارکه باندې چې کوم دی سامان یې او بوډۍ له زموږ لپاره یو موډل دی، زموږ لپاره موډل دی، چې دا موډل دی. نو ګوره تاسو به چې کوم دی چې شریعت یو هغه شریعت دی چې کوم حقیقي شریعت دی، یو هغه شریعت دی چې د هغه خپل دانش مطابق چې کوم دی که نه دا تشریح کوم، خپل سوچ او د فهم مطابق، خپل سوچ او فهم مطابق د تشریح کوم. نو زما د سوچ او د فهم مطابق چې کوم تشریح کېږي پای کې خامیانه کېدی شي. صحیح ده، بېشکه. خو چې کم تشریح چې کوم دی اسلام کړی دا، کم تشریح چې الله تعالی کړی دا، کم چې کوم باندې چې پیغمبر اسلام عملي طور باندې چې کوم دی عمل کړی دی موږ ته ښولې ده او زموږ مخامخ دا یو نمونه شته. بېشکه. نو هغې خدا دی چې دغه غونډه کې جابر چې کوم امیر المؤمنین دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه جاړي لګیا دی.
نو خبره ده چې د اسلامي ریاست بنیادی فرض دا دی چې هغه د عوام حقوق هغه پوره کوي. صحیح ټیک شو جی. بله خبره دا ده چې په دې د چې کوم دی پابندیانې لګیا دي ګورې ډېر غیر محسوس طریقې سره دی لګیا دي مکه امپلیمنټیشن کې کوم چې دی مخکې کړی دی. ټیک اوس هم تاسو ګورئ ډېر خلک په دې باندې خبرې کوي چې یاره سریعام سزاګانې خو پکار دي که نه. او یقینا پکار دي. زم چې کنده دي شي په هغه نه ما چې یاره تاسو په هرات کې وکړو بېشکه تاسو په کندوز کې وکړو تاسو په مزار کې وکړلو د خلکو ځوړن لاسونه پراته دي چټ ور سره لګېدلي او بای د دې ایگزیکیوشن چې کوم دی د کم د عدالتي فیصلې دلانه شوی دی قاضي خو پکار چې فیصلو کوي او بای مال خو اسلام دا حق نه دی راکړی کنه چې د انفرادي طور باندې زپاسه کوم وزه دی اصلي سزا ورکم. ٹھیک شو جی. دا خو ګور عدلیه شته انصاف یو نظام شته او یو هغه ته او بای سزا ولا چې کنده سریام ورکا هغه ته به د فیر ټرایر حق ورکړي کی هغه د توکیل نسی هغه بزان لږ کنده جی الله د صفای مقرر کړي بل د صفای د موقع نو ورکول نه پس بجې کنده ته ګوري عدالتي نظام به کنه بېشکه یو قاضي بجې کنده هغه ټرایر کړي هغه نه پس بجې کنده بیا هغه باندې الزام ثابت شي ها بیا دا غینه پس سزا ده سزا ولا بالکل ښکارا ولا ته سزا پکار ګورو خو کزه چې کنده مخالف لږ ټول دنیا کې سزاګانې شته په ټول دنیا کې خدای لپاره یو سیستم دی یو قانون دی عدالت دی یو عدالت دی عدالت نه بغیر کې سزا اوس کته عدالت نه گیټ کې او زرا پاسه موټو پکراواله چې دا وکاس خو زمو دشمن دی ودستیو بس ٹھیک نو دا خو مال اسلامي ایجاد نه راګي صحیح دا خو مال شریعت هم د دې شي ایجاد نه راګي بېشکه اوس دې سيزونو باندې چې کوم نه کنه ګورئ زموږ ټول همدردیانو باوجود دی شي باندې چې کنه طالبان حکومت دا به خرابېږي دې ته په نقصان رسي. صحیح ما سره وخت ختم شو جهان طارق صاحب ګرانو کتونکو طارق افاق صاحب هغه تجزیه تاسو اورېده او هغه چې کوم پوینټس هغه تاسو هغه وکتل موږ به یو شان د مینه پس تاسو خدمت ته بیا راځو. جی ګرانو کتونکو موږ به زو استنبول ته نیغ په نیغه باندې په استنبول کې د ټي آر ټي ورلد سینیر صحافي علي مصطفی هغه به موږ سره په دې پروګرام کې خبرې کوي خپل تجزیه به موږ سره شریک کوي او هغه 13 ورځو کې په افغانستان کې بیا هغه نه وروسته چې راغلل بیا پاکستان کې وزیر اعظم عمران خان صاحب سره انټرویو هم وکړه نو موږ به کوشش کوو چې دغه مخکې له افغانستان ولې سره خبرو کوو بیا دغه نه پس موږ د پاکستان ولې سره چې کوم د ټي ټي پی خبره کېده د کړم تنظیم سره خبرو پای باندې نظر واخلو. علی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام وقار صاحب. صحیح. اچھا علی مصطفیٰ صاحب بہت بہت شکریہ خیبر نیوز کے ساتھ بات کرنے کا. آپ نے گزشتہ ہفتے عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا. ہم اسی انٹرویو میں پوچھے گئے چند سوالات پہ بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے افغانستان کے حوالے سے آپ سے میں آپ کا تجزیہ چاہوں گا کہ جو وہاں پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے روزانہ کے حساب سے اس حوالے سے افغانستان امارت اسلامی افغانستان یا طالبان حکومت نے گزشتہ دنوں کابینہ میں ایک بار پھر توسیع کی تو تقریباً 62 تک ان کی کابینہ ممبرز کی تعداد پہنچ چکی ہے. کیا آپ اسے انکلوسیو حکومت کہہ سکتے ہیں ابھی؟ دیکھیں جی انکلوسیوٹی کا جو ہم ایک طریقے سے بات کر رہے ہیں اس کے ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں ڈفرینٹ لوگوں کے لیے. ایک طرف تو وہ ان کی کوشش چل رہی ہے کہ ایک حکومت بنائیں جو سب طبقوں تک سب ایتھنیسٹیز تک اپنے سروسز پرووائڈ کر سکیں, لیکن دوسری طرف ایک بہت بڑا دہشت گردی کا بھی ان کو خطرہ ہے. انفیکٹ جمعے کے روز ایک بہت بڑا ابھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ ایک دھماکہ ہوا ہے کندوز میں ایک مسجد میں بہت لوگ, اور یہ ایک ہے جس کو طالبان ابھی تک فی الحال تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, کیونکہ ایک طرف تو وہ سیکیورٹی سچویشن کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, خراسان اور ہوں گے, دوسری ان کے اوپر یہ بوجھ بھی ہے انکلوسیوٹی کا, ایک حکومت ایسی بنانے کا جو نہ صرف ان رینکس کو قبول ہو بین الاقوامی ممالک کو بھی قبول ہو, جس میں پاکستان شامل ہے, جس میں قطر شامل ہے. ان دونوں ممالک کی پوزیشن بہت ہی نازک ہے طالبان کو لے کے. یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ سینئر امریکن ڈپلومیٹس پاکستان, انڈیا شرمن آئی ہیں پاکستان, اور اپیرنٹلی وہ بہت ہی سخت لسٹ لے کے آئی ہیں پاکستان کی ڈیمانڈز ہیں کہ جن کو پاکستان پتہ نہیں قبول کر سکے, حکومت کے گنجائش رہتی ہے جو پریشر ڈالا جائے. اچھا علی مصطفیٰ صاحب, آپ نے کندوز دھماکے کی بات کی, اللہ خیر کرے. کیجولٹیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ
کیجولٹیز ہو سکتی ہیں. اگرچہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے گزشتہ دنوں مکمل طور پر رد کیا تھا کہ داعش خراسان یا آئی ایس کے پی افغانستان کے لیے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے, لیکن اگر ہم پچھلے چند دنوں میں دیکھیں 18 ستمبر سے اب تک یا آج تک خصوصی طور پر, تو اس دوران آئی ایس کے پی نے تقریباً 31 حملوں کا دعویٰ کیا ہے, اور وہ یہ بھی ان کا دعویٰ ہے کہ جو کیجولٹیز ہیں اس میں ان حملوں میں وہ تقریباً 65 تک وہ بتاتے ہیں, اور جو حملے کیے ننگرہار میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 21 حملے کیے, کنڑ میں 4, پروان میں 3, کابل میں 3. تو آپ کے خیال میں کیا واقعی آئی ایس کے پی یا داعش خراسان افغانستان کے لیے آئندہ دنوں میں کوئی بڑا خطرہ بن سکتا ہے؟ یہ تو آپ صرف حملوں کی بات کر رہے ہیں وقاص صاحب, یہ کہ کٹے سر مل رہے ہیں ننگرہار کے کئی علاقوں میں بیہیڈڈ آ رہی ہیں, کی ایک بہت بڑا چیلنج ہے نہ صرف طالبان, اور اگر طالبان یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے تو شاید وہ ایسی بات جانتے ہوں کہ ہم نہ جانتے ہوں اس چیز کے اندر. لیکن کیونکہ طالبان ایک مثبت تنظیم نہیں ہے, ایک یونیفائڈ تنظیم نہیں ہے, اس کے اندر بڑے گروپس پائے جاتے ہیں, اس کے اندر ٹرانس نیشنل ایکٹرز بھی موجود ہوں گے, تحریک طالبان پاکستان کے بھی عناصر ان میں موجود ہوں گے, تو کون کون ہے ابھی صرف میں ان کے ہوئے, اور ابھی تک یہ چیز واضح نہیں ہے کہ کون کون ہے. اور میرے خیال چیلنج ہوگی طالبان حکومت کے لیے پہلے تو اپنے صفوں کو وہ صاف کریں, ان کو آرگنائز کریں, یہ معلوم کہ ان کی کون سی لیڈرز ہیں, اور اس کے بعد وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جی یہ داعش خراسان ان کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ نہیں. اچھا علی مصطفیٰ صاحب, افغانستان کے حوالے سے یا طالبان کے حوالے سے یہ خبریں بھی متواتر آتی رہی ہیں کہ طالبان کی قیادت میں اور پھر خاص کر حقانی گروپ کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ کچھ دن پہلے مولوی عبدالکبیر صاحب کو نائب وزیر اعظم بنایا گیا, تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولوی عبدالکبیر صاحب کو وزیر اعظم بنانا دراصل ملا برادر کے اثر و رسوخ کو کم کرنا ہے, تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہ صرف اب منی برادر کے کندہار کو کم کرنا, پاکستان میں جا کے پاکستانی یعنی سپورٹر سے ان لوگوں کے سپورٹ کرتے ہیں بات, فار ایگزامپل ڈیفینس منسٹری میں ملا یعقوب تو ایک طرف ہے موجود, مگر دوسری طرف ملا ذاکر کو بھی انہوں نے لگایا ہے ایز ڈیپیوٹی. تو ایک کیمپین ضرور چل رہا ہے, اور یہ کنٹینشن صرف طالبان تک محدود نہیں ہوتی, جو بھی ایک نیا نظام کریٹ ہو رہا ہوتا ہے اس میں یہ ہم کنٹینشن دیکھتے ہیں. اور ابھی فی الحال ایک طریقے سے اچھی چیز ہے کہ صرف ان دو پولز کے درمیان یہ کنٹینشن چل رہی ہے, ایک طرف لویا کندہار یا لویا ہیلمند, اور دوسری لویا اس سے حقانی گروپ کا تعلق. تو اگر یہ دو ہی پولز رہے کنٹینشن شاید سچویشن بہتر ہو. مسئلہ ہے کہ ان دو پول سے زیادہ یا ان دو پاور سینٹر سے زیادہ اگر اور کلیمنٹس آتے ہیں, اگر اور اس کے اندر بٹوارے ہوتے ہیں یا پھر سامنے بازیں آتی ہیں, تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج کریٹ کر سکتا ہے طالبان موومنٹ کے لیے. لیکن ان سو فار کے کنٹینشن یا یہ مقابلہ جاری ہے تو یہ ایک بڑی نارمل چیز ہے. کسی کے پاؤں جما رہا ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ کنٹینشن تو ہوگی. اچھا, اس اندرونی اختلافات کا کچھ فائدہ نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ کو ہو سکتا ہے, پنشیر مزاحمت گروپ کو؟ یہ جو کنٹینشن چل رہی ہے طالبان کے اندر, یہ ایک طریقے سے آپ کہہ لیں کہ جی پختونوں کے اندر ہی یہ کنٹینشن چل رہی ہے. اس کے اندر یہاں جیسے فسی ہیں, ان کے جو آرمی چیف ہیں وہ تاجک یونٹی سے تعلق ہے, تو مدک شاہ سے تعلق ہے. آرمی چیف جو ہے ان کا تعلق ہے, اور بھی ان کے ازبیک بھی آئے ہیں کچھ, ہزارہ بھی آئے ہیں کچھ. لیکن یہ ڈبیٹ, یہ کنٹینشن چل رہی ہے, یہ ود ان دا پختون سیٹ اپ چل رہی ہے. اس کے اندر ایک واضح طور پہ آپ کے سامنے چیز آتی کہ ناردرن ریزسٹنس فرنٹ کے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ زیادہ تر پنشیر سے ان کا تعلق ہے, یا پنشیری
جو ماضی میں وہ کرتا تھا ان سے تعلق ہے. تو میرے خیال سے ایز سچ سچویشن اس طرح چینج نہیں ہوگی. اگر تو یعنی طالبان اپنی اس کو، آپ انکلوسیوٹی کی بات کر رہے تھے حکومت کی، اس کو بڑھانے کرتا ہے، شاید اس کے اندر جو پختون نیشنلزم کے ایلیمنٹس ہیں یا وہ لوگ جو ہیں جو باہر کے اور گروپس کو نہیں چاہتے، شاید ان کے اندر تناؤ بڑھے. لیکن فی الحال دس نتھنگ آؤٹ آف دی آرڈنری. یہ چیز پہلے بھی ایگزسٹ کرتی رہی ہے. ناردرن الائنس زیادہ تر پنشیریوں پہ بیس تھا، شمال تھا. اب وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. اس میں نیا موڑ یہ ہے کہ اب آپ کے اوپر ایک ایسا گروپ ہے لویا پختیا یا حقانیوں کے شیپ میں، جو ایک طریقے سے گیم چینجر ہے، جو اس کنٹینشن کو انکریز کر رہا ہے وہاں پہ. صحیح. اچھا علی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان کی موجودہ حکومت کے سامنے جو اقتصادی مشکلات ہیں تو وہ ان سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گی، یا آپ کے خیال میں یہ وقت کے ساتھ اور بھی بڑھ جائیں گی مشکلات؟ میری کل بات ہو رہی تھی رستم شاہ مومن صاحب کے ساتھ، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی چائنا بالکل آن بورڈ ہے طالبان حکومت کے ساتھ. وہ پش بھی کر رہا ہے پیسے بھیجنے کے لیے نے، اور وہ تیار ہے بیسکلی وہ ویکیوم فل کرنے کے لیے جو امریکیوں نے اور ان کے جو اقتصادی تھے اور ان کے جو بیکرز تھے، پراکسیز تھی، انہوں نے چھوڑا. اس کے اندر دو پوائنٹ آف ویوز ہیں. ایک طرف تو جو ہیومینیٹیرین سچویشن ہے، اکنامک سچویشن افغانستان میں، وہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ بدتر ہوتی جا رہی ہے. چائنا بظاہر طور پہ تو کے حق میں، لیکن اس کی طرف سے وہ ہیومینیٹیرین ایڈ بھیج رہا ہے یا اکنامک اسسٹنس رہا ہے، نہیں پتہ. آپ کو بظاہر نظر آ رہی خودکش حملے، داعش خوراسان کی تھریٹ، سیکیورٹی. دوسری طرف بہت انگیجمنٹ بھی ہو رہی ہے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر. ایک طرف تو چائنا انوالوڈ ہے، لیکن دوسری طرف کچھ دنوں پہلے سہیل شاہین جو ان کے ڈیزگنیٹ ہیں اسلامک امارت آف افغانستان کے فار یو این ایمبیسڈر قطر میں، جس کے اندر کینیڈین، فرینچ، یورپین ایمبیسڈرز اور ڈپلومیٹ نے شرکت کی، ان سے بات کی، اسیس کرنے کی سچویشن کی. دوسری طرف ٹرکش جو مشن ہے، ٹرکش ایمبیسڈر جو ہے کابل کے اندر، وہ بھی بہت انگیجڈ ہے ود لیڈ. ایک طرف تو آپ کو یعنی بظاہر چیز نظر آ رہی ہے، انگیجمنٹ بھی چل رہی ہے، لیکن حقیقتاً آن دا کا کیا امپیکٹ ہو اور وقت کے امپیکٹ گا بھی، کیا سپلائیز آ، کیا اکانومی، کیا جو افغانستان کے 9 ارب سے زائد باہر بیرون ملک کے بینکس کے اندر وہ ریلیز ہو چکے ہیں. امریکہ کا اس کے اندر کیا موقف ہے؟ یہ چیزیں لاٹ آف کوسچنز ٹو بی آسکڈ کہ بہت ساری چیز تو ہو رہی ہیں، اس کا حتمی طور پہ آن دا گراؤنڈ کیا امپیکٹ آئے گا کسی کو نہیں. اچھا، طالبان کو کے لیے انٹرنیشنل ریکگنیشن کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے. تو آپ کے خیال میں کوئی ملک یا چند ایک ممالک آئندہ کچھ عرصے میں طالبان حکومت کو تسلیم کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں، اور وہ کون سے ممالک ہو سکتے ہیں؟ اس سوال ایک طریقے سے دکھتا ہے لیکن ہے بہت مشکل. میں اس وقت تو آپ کے پاس 3 یا 4 آپشن ہی سامنے آتے ہیں. ایک تو ہے قطر، ایک ہے پاکستان، ایک ہے چائنا، اور شاید نیبرنگ ممالک میں سے یا رشیا ان کو ریکگنائز کر لے. رشیا نے ایک کانفرنس بھی اناؤنس کیا افغانستان کے اوپر چند دن پہلے. تو پاکستانی وزیر اعظم سے جو میں نے پوچھا کہ جی آپ کب ریکگنائز کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کسی جلدی میں نہیں ہیں طالبان حکومت کو ریکگنائز کرنے کے لیے. اور ان کا کہنا تھا کہ جب تک ہم ایک ریجنل کنسنسس نہیں بلڈ کرتے اس موضوع کے اوپر تو کوئی فائدہ نہیں ہے پاکستان کو ریکگنائز کرنے کا. اسپیشلی اس وقت پہ کہ پاکستان چاہتا ہے کہ جی امریکہ یا چائنا اس چیز کے اوپر لیڈ کریں. پاکستان کہہ رہا ہے کہ جی امریکہ کو طالبان حکومت کو ریکگنائز کرنا ہوگا ہیومینیٹیرین کے لیے. تو ایک طرف تو پاکستان چاہ رہا ہے کہ اور ممالک کریں پاکستان، کیونکہ کوئی بھی اس سچویشن میں رش نہیں کرنا پڑے گا چاہے گا. ایک کہہ رہا ہے کہ جی ہم انکلوسیو گورنمنٹ چاہتے ہیں، ہم لڑکیوں کے لیے
ویکیشن بھی چاہتے، لیکن دوسری طرف آن دا گراؤنڈ انہوں نے ایسے کچھ سٹیپس نہیں لیے کہ جو اس چیز کو کھول سکیں یا اس بات کے اوپر تھوڑی وضاحت کر سکیں. تو پاکستان میرے خیال سے جب تک ریکگنائز نہیں کرے گا جب تک چائنا یا قطر ریکگنائز نہیں کرتے. چائنا اور قطر جب تک ریکگنائز نہیں کرتے جب تک ان کے مفادات کی انٹرسٹ نہیں ہو. ویٹ اینڈ سی گیم. لیکن جانتے ہیں ٹائم نہیں ہے لوگ. ٹھیک ہے. علی صاحب آپ نے گزشتہ دنوں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا انٹرویو بھی کیا تھا. اس حوالے سے ایک جو اہم خبر سامنے آئی تھی وہ کالعدم تنظیم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی تھی. تو آپ کے خیال میں آپ ان سے بات ہوئی بھی ہے؟ انٹرویو تو ہم نے دیکھی ہے, آپ نے آف دا ریکارڈ بھی ان سے بات کی ہوگی. تو آپ کے خیال میں یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یا کیے جائیں گے تو ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی حمایت حاصل ہے وزیر اعظم صاحب کو؟ جی وقاص صاحب, آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز اور اسپیشلی جو افغانستان سے لے کر سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس کے اوپر فوج از دا پرائمری پوائنٹ آف کانٹیکٹ فار پاکستان. اس بیان کے بعد جو پرائم منسٹر نے ہم سے شیئر کیا کہ جی مذاکرات چل رہے ہیں کچھ عناصر ٹی ٹی پی کے عناصر کے ساتھ, تو اس کے کچھ دنوں بعد مولانا فضل الرحمان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ جی مذاکرات تو چل رہے ہیں لیکن حکومت پاکستان اس میں انوالو نہیں ہے, وہ مذاکرات کوئی اور کر رہا ہے, حکومت پاکستان اس کا کریڈٹ لینا چاہ رہی ہے. یہ مولانا صاحب نے کہا. حکومت پاکستان کیا ڈیفائن کرتا ہے, کون اس کے اندر شامل ہیں, یہ تو پرائم منسٹر عمران خان جانتے ہیں, پاکستان کی وہ جانتی ہوگی. لیکن ایک بات واضح ہے کہ یہ مذاکرات اور یہ مذاکرات سراج الدین حقانی جو اسلامک اسٹیٹ آف افغانستان کے انٹیریئر منسٹر ان مشورے پہ ان کی شروعات اور اس کا مقصد تھا کہ جی کہ پاکستان نے ایک ڈیمانڈ کی پاکستان کی ٹیریٹری ہمارے خلاف نہیں ہو سکتی, چاہے وہ ہو یا طالبان پاکستان. تو نے سراج الدین حقانی صاحب سے اپروچ اپنے ہتھیار کرانے کے لیے, اور اس کی خبر میں پہلی بار آئی افغانستان میں, یعنی 1 ستمبر کو ایک خبر آئی تھی, افواہیں آئی تھیں اور طالبان نے ان افواہ یعنی رد کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے یا کنفرم نہیں کر سکتے. جب تک پاکستانی پرائم منسٹر نے آ کے اس بات کی خودی وضاحت نہیں کی, اور اس کے باوجود اس کے بعد ڈینائلز آنا شروع ہوئی کچھ گروپس کے اندر, تو اس کا مقصد یہ لگتا ہے پاکستان سائٹ کی طرف سے انہوں نے جو بیان دیا کہ جو لوگ قبول کرتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیٹ ساورنٹی کو وہ ہمیں منظور ہے, جو نہیں آپ کو کی یہ کو ہے کہ افغان کو ختم کر دے گا یا چار ہو یا جو بھی نمبر ہو, پاکستان اس فولا کے لیے تیار. پاکستان اس چیز پہ کلیئرٹی چاہتا ہے کہ بھائی یا تو آپ اس طرف ہیں. ګرانو کتونکو علي مصطفی مونږ سره د ترکی د ښار استنبول نه مونږ سره په دې پروګرام کې پلاین او مونږ هغې چونکې تېر ورځو کې عمران خان صاحب سره انټرویو هم کړی وه او افغانستان نه هم راغلي دي. هلته کې یې دغه ټول حالات په خپلو سترګو باندې وکتل. مونږ کوشش وکړو چې د هغوی کومه تجزیه ده نو هغه نیغ په نیغه تاسو سره هغه شریکه کړو. مونږ ځو یولی شم دمې ته, دمې نه پس تاسو خدمت ته بیا راځو. جی ګرانو کتونکو د تورخم حوالې سره چې کومه لاره ده یا دغه ګیټ دی نو په دې باندې مونږ په تېرو ورځو کې وکتل چې یو شمېر د افغانستان ځینې میډیا چینلونو صحافیانو یا د تېر حکومت چې کوم چارواکي وو نو هغوی خبرونه ورکړل, ټویټونه یې وکړل, په سوشل میډیا باندې هم خبرونه خپاره کړل چې ګنې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم تجارت دی نو په دې کې د پاکستان نه ټرکونه خو هغه ځي افغانستان ته, خو افغانستان ټرکونه پاکستان ته نه راځي. تر دې پورې وویلی شو چې ګنې د افغانستان نه صرف دروازې په سر باندې 6 ټرکونه هغه پاکستان ته راوړېدلی شي. هم په دې موضوع باندې مونږ په دې ټاپک باندې شاهد خان څوک چې صحافي دی او افغان امورو باندې جوور نظر لري نو هغوی سره په دې باندې مونږ خبره اتره کړو, هغوی نه دا پوښتنه کړو چې په حقیقت کې څومره ټرکونه ځي راځي یا دغه لارې د تجارت لپاره چې کوم لارې په تېرو څو ورځو کې
څومره ترانسپورټ شوی دی د افغانستان طرف نه څومره ګاډي راغلي دي یا د پاکستان طرف نه په دغې باندې هغې نظر اخلو. شاهد خان السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ډیره مننه. شاهد خان څنګه چې تاسو ته پته ده چې په تېرو ورځو کې دغه ځینې میډیا بیا خاص کر سوشل میډیا باندې د افغانستان د تیر حکومت عهدیدارانو دغه الزامونه لګول چې ګنې پاکستان نه افغانستان ته ټرکونه ځي خو د افغانستان نه د مالونه یا خصوصا چونکې د میوې سیزن دی نو هغه ټرکونه پاکستان ته نه راځي او ډېر لږ تعداد کې راځي. دي دا ویلو چې ګنې صرف 10 ټرکونه هغه راځي پاکستان ته د افغانستان طرف نه. نو ستاسو په خیال باندې په دې کې څه حقیقت دی او تاسو سره اعداد و شمار شته چې هغه دا ثابتي چې نه دا خبرونه غلط دي؟ ډېر مننه وقاشه صاحب. دا صرف اوسنۍ خبره نه ده چې همیشه دې کې زه به ووایم چې همیشه دا ویل کېږي چې یاره پاکستان تجارت په اړه باندې په تورخم کې او په دې نورو بارډرو باندې اقدامات نه کوي. تر اوسه پورې چا دا ونه وی چې د افغانستان اړخ ته څه مسایل دي تورخم باندې. تر اوسه پورې چا دا ونه وی چې سپین بولدک باندې څه مسایل دي د افغانستان لخوا د تجارت په اړه باندې. همیشه دا ویل کېږي چې پاکستان لخوا دي. حقیقت دی بالکل برعکس. لکه مخکې څو ورځې مخکې د ټولو نیوز یو رپورټ راغی او په هغه کې ډېر زیات چې کوم تعداد ورکړی شي او چې شل ټرکه د پاکستان د افغانستان نه پاکستان ته ځي او ډېر زیات تعداد باندې چې 100 نفره تعداد چې هغه د افغانستان د پاکستان افغانستان ته دننه شوي دي او په دې کې چې د تاجرو دغه خبرې هم راغېستې وي. بیا چې دغه رپورټ کله موږ ته راورسېده نو په دې په اړه باندې چې تورخم حکام نه کوم تعداد موږ ته معلوم شو د هغه مطابق هغه رپورټ بالکل برعکس و چې کوم حقیقت و دغه نه بالکل برعکس و. که زه تا ته د 24 سپتمبر نه واله تر 30 سپتمبر پورې کوم تعداد وړاندې کوم دغه مطابق د افغانستان نه پاکستان ته 2250 ټرکه لوډ ټرک دا د افغانستان نه پاکستان ته داخل شوي دي. په دې کې بیا چې کوم نور دغه دي ایم ټي دي کوم خالی ټرکونه دي یا کوم چې ترانزیت دي صرف هغه د دې نه ماسیوا دي هغه په دې کې شمار نه دي. او د پاکستان نه صرف او صرف 150 ټرکس دا د پاکستان نه افغانستان ته داخل شوي دي. یعنی دا خبره د دې بالکل برعکس ده. بیا که صرف ریسنټلی موږ وګورو په 3 اکتوبر باندې د افغانستان نه پاکستان ته 280 ټرکس لوډ ټرکس دا د افغانستان نه پاکستان ته داخل شوي دي او د پاکستان نه صرف 326 ټرکس افغانستان ته تللي دي چې دې بالکل نیم تعداد هم نه کېږي. او د دې نه علاوه 189 ټرکس دا صرف د ترانزیت دي. دا د دې نه علاوه دي ایم ټي چې کوم دي چې صرف د هغه د خالي راځي د دې نه خالي راځي هغه د دې بالکل هغه د دې نه ماسیوا دي. نو دې اعداد و شمار ته وګورئ دا د هغه رپورټ دا بالکل د برعکس دي. په هغه باره کې بیا موږ د ټولنیز سره خبره وکړله نغی د خپل چې کوم سورسز او هغه موږ ته نه خو چې ستاسو سورسز څه دي د دې په باره کې موږ ته هیڅ اطلاع را نه کړله. حالانکه بعد همارے ساتھ محسن هم ته پوسټ کړو د ټولنیز نور کسانو مې هم ته پوسټ کړو موږ ته اعداد او شمار را نه کړله. په دې په اړه باندې یو بل دغه دا کېږي چې همیشه د پاکستان لخوا مسایل دي. حالانکه حقیقت دا دی دلته اوس هم د افغان تاجرانو یو وفد پاکستان ته راغلی دی. پرون خانجان الکوزی کوم چې د پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر اف کامرس چې کوم چیرمن دغه ته راغلی دغه سره هم زما په ملاقات وشو. نو د دې مخکې هم ملاقاتونه شوي دي. افغانستان له خوا نه موږ ته پاکستان ته د یو پرابلمز وو چې هغه موږ ته راکړی و چې د افغانستان د تجارت کې په تورخم باندې دا پرابلمز موږ ته مخې ته دي. هغه یو پرابلمز هغه د حل هغه ورته موږ ښودلی دی چې دا حل دی او موږ په هغه باندې اقدامات هم کړي دي. پاکستان له خوا نه په هغه باندې اقدامات شوي دي او یو چې کوم پرابلمز موږ ته راکړی هغه حل کړی شوي دي. د دې نه باوجود بیا هم د مشکلات راځي. لکه د چمن مثال موږ واخلو. چمن مثال بل واقعیا راغله په هغه کې د افغانستان له خوا نه په پاکستاني فورسز باندې حمله وشوله. یعنی صرف د یو وړي کې واقعي په وجه باندې فورس باندې حمله وشوله. د هغې په وجه بارډر د چمن چې کوم بارډر دی هغه بند کړی شو. نو دلته که تاسو وګورئ هغه څه چې حقیقت دی ریالټي ده هغه بالکل پاکستان ته افغانستان ته نه ښودلی شي. د پاکستان زه درته دا ووایم لکه د پاکستان چې کوم روډ تورخم ته تللی دی هغه ډېر کلاو روډ دی. په هغه باندې ډېر چې ټرکونه د هغه هم شته د دې نه هم شته په منځ کې نور چې کوم عام ګاډي دی هغه هم شته للی. خو د افغانستان چې کوم روډ پاکستان ته راغلی دی هغه ډېر زیات وړي کې روډ دی. په هغه باندې گنجایش نشته دی دومره.
دغه چې بار بار موږ د افغان حکومت سره دا خبره شریک کړې ده په رسنۍ حکومت کې هم په دې اوسنۍ حکومت کې هم په دې حواله سره هیڅ اقدامات نه کیږي. د رشوت خبره زیات د افغانستان لخوا چې کوم مخکې به کوم پولیس وو د اشرف غنی په حکومت کې الته به ډیر زیات رشوت اخیستل کېدو. په هغه باندې موږ بار بار دغه سره خبره کړې وه خو تر اوسه پورې هیڅ هغه مسله نه راپورته کړې او د دې چې کوم مسایل وو هغه به چې کوم دی هغه به بار مخ ته راکېږي چې پاکستان لخوا نه دا مسایل دي. زه درته روزانه په اعتبار سومانه روزانه د افغانستان لخوا نه د 900 والا تر 800 پورې ټرکس د لوډډ ټرکس هغه د افغانستان نه راځي او د پاکستان نه په نسبت کم ټرکونه افغانستان ته داخليږي. حالانکه زیات تعداد چې کوم وصل تر هغه د پدې کې هغه ټرکس هم شامل دي کوم چې د اید د کوم انساني امداد چې کوم د افغانستان د پدې کې هغه ټرکونه هم شامل دي. صرف تجارتي نه هغه ټرکونه پکې هم شامل او د افغانستان لخوا چې کوم راځي هغه صرف او صرف چې کوم د تجارتي دغه دي تجارتي ټرکس دي. نو د حقایق چې د حقایق ته عدالت شمار چې نظر وکړي شي نو هغه ریپورتونه کوم چې دغه څخه ناراضي موږ بار بار دغه سره هم شریک کړي چې دا ریپورتونه غلط دي حقایق دي او معلومات دي وکړي شي دغه نه پس بیا دا ریپورت عوامو ته پیش کړي شي. یو جهان من شاید خان یو جهان من تاسو مونږ ته اکچوال صورتحال یا زمینی حقایق اگر زموږ کتونکو تاسو شیر کړو ګرانو کتونکو مونږ بوځو وړ شندمه ته جی ګرانو کتونکو دا وخت کې مونږ سره رفیق شیرزاد زمونږ د خیبر نیوز بیورو چیف د افغانستان هغه مونږ سره نیخ پنیغه په دې پروګرام کې موجود دي. د هغې نه مونږ اکچوال یا چې کوم زمینی حقایق دي د هغې ولې سره پوښتنه کوو. رفیق شیرزاد السلام علیکم. وعلیکم سلام وقاشا مننه سلامونه تاسو د خیبر نیوز کتونکو له ډیره زیاته مننه په خیر اوسئ. ډیر مننه. ها رفیق شیرزاد صاحب په افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کوم د ترحم لاره ده نو په دې باندې ډیر زیات مسایل وخت په وخت باندې مخې ته راځي او مخکې تیر ورځو کې خبرونه راغلي او هغې دا ویلو چې ګنې ترحم باندې چې کوم خلک ځي راځي نو هغې ته خصوصي اجازتنامه ورکړل کېږي او د هغې په سر باندې پیسې اخیستل کېږي. بیا د هغې نه وروستو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان صاحب په خپل یو اعلان کې دا وویل چې ګنې دغه خصوصي اجازتنامه یې ختمه کړې ده. نو آیا اوس چې کوم په ترحم باندې کوم د افغانستان نه خلک راځي پاکستان ته نو هغوی ته څه مشکلات شته په دې حوالې سره که نه؟ ډیره زیاته مننه وقاشا. په لنډو کې به درته وایم چې هر وخت ژمنې کېږي په عمل کې داسې څه نه لیدل کېږي چې ولسونو له پکې سهولیتونه برابر شي. دوی د افغانستان او پاکستان دغه چارواکي پخوا هم دغسې ډېرې ژمنې کېدلې غوړې غوړې وعدې به ولسونو سره کېدلې چې ولسونه به راپاڅېدل چې هر څه به ټیک ټاک یې خو هېڅ به هم نه و. لکه پاکستاني چارواکو ژمنه کړې وه دغه لاره چې بند هم ده د افغانستان سایډ نه بنده نه ده دا د پاکستان د حکومت لخوا په تورخم کې بنده ده. د سوداګرو پر مخ هم وخت نه وخت دغسې مشکلات او ستونزې وي ستونزې حل شوي نه دي. د مسافرو پر مخ هم لاره تړلې ده. دوی ځانګړی یو پیکیج ورکړی و د مریضانو دپاره چې هغه مریضان د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو د کابل په شمول چې راځي په ځانګړې توګه د مشرقي ولسونه په تورخم راځي دوی دپاره به سهولیتونه یي. په تورخم کې به کلینیکي او دوی چې ویزې لري هم راځي به که ځینې نه دلته ډاکټر په تورخم کې ناست دی د پاکستاني چارواکو لخوا د ډاکټر د چک نه وروسته به که ویزه هم نه وي د دغه مریض دپاره به سهولیتونه برابرېږي راتلی شي چې پاکستان کې تداوي وکړي او نور اسانتیاوې ډېر ژمنه ورسره شوې وي. خو چون تیر حکومت د نسکورېدو وروسته اوس د طالبانو د اسلامي امارت د راتګ سره سم بیا ډېرې ژمنې وشولې. په تورخم کې هم دا اوس هم په سلګونه تنان شپې ورځې د دې سبا کوي چې راشي دلته خپل خپلوانو کره مړی ژوندی وکړي. تداوی دپاره ډېری مریضان په دې موږ بار بار رپورټونه هم کړي وو چې راشي دلته پاکستان کې تداوي وکړي. خو ژمنې کېږي تر 13 ورځ پورې نارمال د ورځې د 20 نه تر 40 پورې مریضانو دپاره د تورخم د کمیسار په وینا چې د اسلامي امارت لخوا هلته ګمارل شوی د دې نظم د راوستو په خاطر ډېرې هلې ځلې کوي. پاکستاني چارواکو سره هم په تورخم کې څو ځلې د دوی په وینا کې دوی ناسه وکړله چې د دوی افغان هغه مریضان چې راوړي چې دوی دپاره سهولیتونه برابر کړي.
خو تر 40 زیات گنجایش نشته. ځینې کسان زموږ شخصي دا معلومات دي چې په تورخم کې خلکو سره اوډ ریکارډ کړي دي، د ورځې همداسې 40 کم و زیات شاوخوا ځینې کسان په شخصي تعلقاتو یا په پیسو باندې په تورخم کې ځینې مریضان وایي چې په پیسو باندې هم خلک اوړي. دا لا تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو تایید کړې نه ده، خو ځینې نقص رپورټونه راځي. بل د کابل د سفارت نه ځینې کسان لیټر راوړي، په هغه لیټر باندې ډلې فامیلونه راځي راوړي، د هغوی دپاره ډېر زیات سهولتونه دي. وی آی پي کسان راځي دلته په تورخم کې، خو د خوار او غریب پر مخ د تورخم دروازه تړلې ده. بل یو ډیره مهمه موضوع دا ده چې څو ورځې وړاندې که تاسو یاد شي چې پاکستان حکومت لخوا اعلان وشو چې هغه سوداګرو دپاره دوی ډېرې زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي چې د پاکستان سره تجارت کوي. په ځانګړې توګه د میوې او سبزۍ سوداګرو دپاره ټیکسونه د میوو دپاره کم کړي وو چې افغان سوداګر دې دپاره ډېر زیات خوشحاله و. د دغه اعلان ډېر تود هرکلی وشو په کابل او ولایتونو کې، ځکه د انګورو ډېر ښه سیزن دی، د انارو سیزن دی. هغه افغان سوداګر چې پاکستان سره تجارت کوي دوی مالونه رابار کړل، راغلل تورخم لا چې اوس به دوی پرېږدي. خو په تورخم کې کېدای شي ټکسونه کم شوي دي، خو سهولیتونه داسې نه لیدل کېږي. تجارانو ډېر سخت تاوانونه په دې کې وکړل. انګور خوسا شو په تورخم کې، خلکو زیاتره هغه تجارانو چې دلته پاکستان له ګاډي نه راوختل بیرته واپس جلال آباد د میوې منډیو کې لیلامول، چې سوداګر ډېر زیات زیانمن شو. په غټه کې تجاران وایي چې تشې وعدې کېږي تېر حکومتونو سره اوس هم، خو هر وخت د دواړو حکومتونو ترمنځ چې روابط جوړ شوي نه وي سوداګرو له هېڅ سهولیتونه نه برابرېږي. همدا دی چې یو پلاوی هم د دغه مشکلاتو د حل دپاره د پاکستان په دوره دی چې دا به څومره مثبت تمام شي، دا به نو هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي. سوداګر او د افغانستان ولسي خلک د پاکستاني چارواکو نه غوښتنه کوي چې د ښه ګاونډي په حیث باندې دوی سره دغه روابط ښه کړي، په تجارت کې سهولیتونه ورکړي. بل د دواړو ملکونو د ولسي خلکو ترمنځ دغه چې کومې ژمنې کېږي هغه دغه سهولیتونه دې برابر کړي چې راشه درشه زیاته شي، تجارت یې سره زیات شي، چې په تورخم او نورو بندرونو کې کوم سهولیتونه برابرېږي دې سره که راشه درشه او تګ راتګ زیات شي. نو د دواړو ملکونو ترمنځ هغه ځینې کسان چې نه غواړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ښې شي، د هغوی په وړاندې به هم دغه یو سپر وګرځي، دغه اړیکې به ښې شي، تجارت به زیات شي، دې سره به کاروبار وده وکړي. بیکاري به په دواړو سرحدي سیمو کې د افغانستان او پاکستان چې دا په مکمل ډول له منځه تللی شي. ټیک یو جهان مننه رفیع شیرزاد، تاسو مونږ ته د دغلته نه نیغ په نیغه باندې تفصیلات راکول او تاسو دا هم ویل ګرانو کتونکو رفیع شیرزاد مونږ ته دا وویل چې ګنې مسلې ډېرې زیاتې دي په تورخم باندې چې کوم غریب بیچاره دی یا پیسې ونه لري یا وس ونه لري یا سفارش ونه لري نو هغه نشي کولی چې پاکستان تورخم ته راوړېږي. بل طرف ته چې کم په کابل کې یا په د افغانستان نورو ښارونو کې چې کم شتمن مالدار خلک دی هغوی کولی شي چې ګنې پیسې رشوتونه بډې ورکړي، نو هغوی دپاره ګرانه نه ده، هغوی د سفارت نه هغه لیټر یا کاغذ ورکه هغه هم ترلاسه کولی شي. بل طرف ته هغوی پیسې هم ورکولی شي او که پیسې نه نو بیا سفارش هم کولی شي. نو دغه تفریق چې کوم دی یا دغه امتیاز د افغانستان د ولسونو ترمنځ د پاکستان د چارواکو لخوا دا یقینا د ستاینې وړ نه دی، دا یو ډېر غلط اقدام دی. باید د پاکستان حکومت په دې باندې پاملرنه وکړي او څنګه چې وزیر اعظم عمران خان صاحب ویلي وو په خپل خبر کې یا په خپل اعلان کې چې هیڅ قسمه جواز ته یا هیڅ قسمه اجازتنامې ته ضرورت نشته چې د افغانستان نه کوم خلک راځي پاکستان ته، چې کوم یو وګړي ته د پاکستان ویزه لګېدلې ده نو هغه باید پاکستان ته راشي. ګرانو کتونکو په دې حوالې سره هم د افغانستان د تاجرانو د کمیټې یا د هغوی چې کوم ارګنایزیشنز دي نو د هغوی یو وفد پاکستان ته راغلی دی. هغوی په پېښور کې هم میټینګونه وکړل، اسلام آباد کې هم د پاکستان چارواکو سره میټینګونه وکړل او د دې هدف چې کوم د دغې سفر دی یا د هغه وزټ دی نو هغه هم دغه دی چې په د پاکستان او د افغانستان تاجرانو ته سهولیات ورشي، د تجارت د مالونو چې کوم ځي راځي دواړو غاړو ته نو دوی ته اسانتیاوې ورکړي. په دې حوالې سره رفیق شیرزاد هغوی زمونږ د بیورو چیف هغوی دغه تاجرانو سره خبرې اترې کړي. دا تاسو وګورئ، د هغې نه پس تاسو خدمت ته راځو. مسلې خو ډېرې دي د دواړو خواو ته،
دونه مسلې دي چې د ټرانزیټ کې زه خو به دا ووایم چې افغانان یا زموږ د علاقې خلک بیچارهګان اقتصادي طور یې فلج کړل، د پښو یې واچول. دا اوس پر بارډر باندې ته حالات ګورې، برابر چې طالبان راغلي دي افغانستان ته، حکومت یې راځي، تحولات یې راځي، دا شیان باید په دې منځ کې د تکلیف یا د افغانانو د تاوان باعث جوړ نه شي. 8 میاشتې کنټران ولاړ دي، خالي کنټران خالي شوي دي تر اوسه پورې. په دې کې تقریبا د یو موټر د یوې ورځې ډیټنشن $1.50 افغانان بیچارهګان ته تاوان. دغه رقم موږ چې کلیرینګ کوو په کراچي باندې د یو کنټینر سکیورټي موږ ودې ته 6 لکه کلدارې جوړو. ورته اندازه ولګوو چې زموږ 1100-1200 خالي کنټینر ولاړ دي. په پاکستان کې زموږ څو پیسې په ساو دي او د ډیمرش د ډیټنشن په مت کې به موږ څونه پیسې پرې کوو. افغان او پاکستان په تجارت کې خو ډېر وخت ستونزې دي، دا 20 کاله داسې ښه فرصتونه مساعد وو، اما د دې نه دولتونو استفاده نه کوله. ډېر امکانات چې تجارت زیات شي، ترانزیت زیات شي، مرکزي اسیا ته پاکستان لاړ شي، د هغه ځای نه مسایل راشي، اما هر وخت پکې سیاست منوالو او مناسبات د دولتونو ښه نه وو. اوس چې طالبان راغلي یو څه شرایط ښه شوي دي، اما بینالمللي قیودات دي، مشکلات ډېر شوي دي، بانکونه بند دي، تجارت سست شوی دی. نو موږ د پاکستان د حکومت نه تقاضا دا ده چې دغه پرابلمونه چې په بارډرو کې موجود دي دا حل کړي، او دا رفت و آمد چې دی دا چې اوس یې بندیزونه لګولي دي، بارډر یې بند دي، مسافر نه ځي، مریضان نه ځي، دې ته یو خاتمه ورکړي. او ضمناً دا زموږ ټرکونه چې ځي او راځي او دا اوس ولاړ دي مخته او دې مخته، دلته یو تخنیکي سکیورټي ستونزې جوړې کړي، دا باید حل کړي. نو په دغه ارتباط موږ راغلي وو، جوینټ چمبر خپل جلسات لرل، په دې جلساتو کې د پارلمان سره او د کشتم سره، د بانکونو سره، د نمایندګانو سره خبرې وکړې. هم په پېښور کې 2 ورځې کنفرانس درلود او هم دلته. نو موږ ته وعده راکړل شوله، موږ خو د یو ښې هیلې په خاطر راغلي وو چې هغه دا ده چې زیات نه زیات تجارت او اړیکې زموږ د پاکستان سره ضرور دي چې باید ښې شي، او دلته ډېر امکانات موجود دي، یعنې ډېر داسې شیان دي چې که لږ ښه نیت موجود وي دا تجارت اضافه کېږي د پاکستان او افغانستان. بل دا چې کابل اوس هغه امنیت چې پخوا نه وو، امنیت راغلی دی په افغانستان کې، فساد نشته دی، هغه پروژې چې حیاتي دي یعنې د افغانستان او پاکستان د خلکو په ژوند پورې اړه لري، لکه ټاپي، لکه کاسا، لکه د ریل غځول تر حیرتانو، تر شیرخان بندر، تر تورغونډۍ، دا هغه څه دي چې باید پاکستان او افغانستان دواړه ملکونه بحث وکړي او اوس امنیت تامین دی، دا کار باید وشي. زه یو مثال تاسو ته وایم چې ازبک د کال 2 میلیونه ټنه خالي کاټن ورکوي بنګلادیش ته، او هغه ځي خزر بحیرې ته، آذربایجان ته، د آذربایجان نه بیا ځي ایران ته، د ایران نه بیا ځي په بحر کې په یوه میاشت کې رسېږي بنګلادیش ته. خو که دا چېرته د حیرتانو د لارې نه راشي په یوه هفته کې به بنګلادیش ته ورسي، کراچۍ ته. دې کې د دواړو ملکونو ګټه. داسې په سلهاوو پروژې دي، کارونه دي چې دې ته باید فکر وشي. نو موږ د دغه لپاره راغلي وو چې اوس یو ښه نیت موجود دی، فرصت شته، امکانات شته، باید پاکستان دغه ستونزې چې جوړې کړي دي دا باید حل کړي. تورخم په بندر کې د پراته ستونزو، همدارنګه د ترانزیټي توکو د انتقال لپاره د سهولتونو د ایجاد په خاطر باندې افغان پلاوی چې ده د پاک افغان جین چمبر په نوښت سره پاکستان ته سفر وکړه، چې لومړی مو په پېښور کې او بیا مو په اسلام آباد کې د خصوصي سکتور مختلفو استازو سره، حکومتي چارواکو سره، همدارنګه د پارلمان له غړو سره موږ خپل اندېښنې، غوښتنې او ستونزې شریکې کړې او هغوی موږ ته د حل ډاډ راکړه. خو بالاخره موږ دا خپل د اطمینان لپاره په هغوی باندې مو غږ وکړه چې دا باید یوازې په خبرو نه وي، د دې لپاره عمل پکار ده، او د عمل او درآمد لپاره دوی هم موږ لپاره چې ده په نږدې وخت کې د ډاډ راکړه. نو هیله مند یو چې تجارتي اړیکې ورځ تر بلې ښه شي او هغه اقتصادي ناورین چې نن سبا خصوصا د ټرانزیټ په کمښت سره پیدا شوی دې ته د پای ټکی کېښودل شي. یو خو هغه ده چې زموږ په خپله هیواد کې
د اقتصادي ستونزې دي زموږ د بانکونو او همدارنګه زموږ د مالي کنګل کېدل د نړیوالو لخوا له بلې خوا څخه زموږ په بندرونو کې هم چې خصوصا د تورخم په بندر کې غلام خان کې خرلاچي کې سپین بولدک کې یو شمېر ستونزې لرله چې هغه یو شمېر تخنیکي ستونزې وي چې یوه مو مسؤلینو ته په ګوته کړه او هغوی مختلف ارګانونه مختلف نهادونه د پارلمان په شمول موږ ته د دغه ستونزو د هوارولو ډاډ راکړ. جی ګرانو کتونکو دغه زمونږ نننۍ خپرونه وه که ژوند و خیر بیا به ستاسو خدمت کې راته الله په امان.